ها امیر سره به شو سره بیده شوی دی کنه اقبال بخیر कैदी नंबर 804 قال الله تعالی فی کتابه المجید نن 14 اگست ورځ دی او دا د پاکستان د ازادي ورځ دی دا د ملګریو لګه خوشحالي مندې وکړه والي چې کله د پاکستان ازادي ده نو هغه ټینګې د ډلونه خلکو لښکر یې وخلې والي به یو زموږ یو استاد و هغه چې دا شاګرد و هغه بچی وشو کور کې نو بیا یې د خلکو تماشې کولې ډلونه یې والي نو استاد ته راغله ورته یاره دا چل دی ته دا کور والا راغونډي د ډول وایي او خلک هغه یې خوشحالي کوي نو هغه ورته ویل چې دا ګناهګار شی څوری پخواله شوي وي خبره مې دا کوله چې دا مو یو چې کله هم د قوم یو لښکر جوړېدی که نه هغه به د ډول باندې جوړېده مزید زه ته یو خبرې کوم 14 اګست 1947 باندې چې کله ازادېده دا یوه ډېره مبارکه ورځ وه دا د جمعې ورځ وه او دا د روژې میاشت وه او بیا په روژې میاشت کې هغه بختوره ورځ وه چې هغه 27 رمضان و چې په هغه باندې قرآن مجید نازل شوی او هغه د شبکه د شپه مرتیب پاکو ورځو کې نو دا یوه داسې مبارکه ورځ دی دا الله پاک موږ ته د پاکستان ته یو د ښه والي نشانه وه چې هغه ته الله پاک یوه داسې ورځ مقرره کړه بیا یوه میاشت داسې مبارکه مقرره کړه چې هغه موږ ته هغه کې ازادي حاصله کړه دویم نمبر خبره په 1948 کې 13 اپریل 1948 کې ته کله قائد اعظم اسلامیه کالج پېښور ته راغلو نو هغه ته کې دا خطاب کې ویلو د هغه د پاکستان نقشه پیش کړه چې د پاکستان ازادي دا صرف یوه ټوکړه د نورو ملکونو نه حاصلول نه دي چې موږ د زمین د ځمکې یوه ټوکړه حاصله کړو بلکې دا به یو داسې ازاد ریاست وي چې دې کې به واړه ته خپل حقوق میلاویږي ښځو ته به خپل حقوق میلاویږي عوامو ته بوډاګانو ته
اقلیت ته هر چا ته به خپل حقوق میلاویږي، چا سره به ظلم زیاتې نه وي. په دې کې به اسلام څه کوم قوانین دی هغه به نفیظ کېږي. بیا لکه څرنګه تاسو ته پاته دی چې دا تیر 14 اګست په دې ملک کې کوم ظلم او بربریت وشو، تیر 14 اګست 2023 کې باندې کې مو ته ملګریو له پی ټی آی والا یو پروګرام کړی و او بیا چې کله دې نه کور ته رسېدلې ښه نو بیا ورباندې چپې ولګېدې او بیا ورباندې اف آی آر یې وشوې. دا ولې چې نن مو یو د مو لیډر دا خبره کوي چې حقیقي ازادي هغه ازادي دلن دا هغه دا ازادي غواړي چې یو سړی د پاکستان جنډاره واخلي، یو سړی جمهوریت دی د خپلې پارچې جنډاره واخلي، په هغه باندې ته دې باندې اف آی آر نشي کټ کوی. دا ازادي مو ته پاکستان را کړی دی، دا ازادي مو ته قائد اعظم را کړی دی، یو قوت هم ته مو ته نشي بندوی. لکه څرنګه تاسو ته پاته دی زه اوس د ملک کوم حالات روان دي، یو سیستم رایج شوی دی، زه د پارټیان آیین چې کوم دی هغه یې معطل کړی دی، یو کسان ته مرشله لګېدلې دی. خو واوره دا خبره حاجي صاحب سره خبرې کوي د مو قاید هم در سره نه مني، عمران خان هم در سره نه مني، عوام هم در سره نه مني، پی ټی آی هم در سره نه مني، مين در سره نه مني. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. زما د اورکزي نوجوانانو مشرانو ورونو السلام علیکم. ماشاءالله ټول په دین کې یو هر قسم تکلیف سره مو ملک مخامخ دی، خو خاص کر د مو ټوکړه قبایل لکه څه دپاره مو مشرانو قربانیانې ورکړې وې او دا ملک حاصل شوی و، نو هغه یوه ناره دا وه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. نن هغه حقیقي ازادي مونه سلب شوی دی. نن که موږ دغه ځای کې ولاړ یو ته د پی ټی آی جنډه لګولې دی، دا تا د 8 فروری کوم جدوجهد کړی دا دغه نتیجه دی. ګوره الله پاک ته هغه قوم حالات کله نه بدلوي چې کله دغه قوم نوجوان د بدلېدو کوشش ونه کړي. 14 اګست د مو ملک ته آزاد شوی دی، مونه حقیقي ازادي سلب شوی دی. خان صاحب هغه نن په جیل کې پروت دی، څه شي دپاره پروت دی؟ دې دپاره پروت دی چې د پاکستان دپاره د غریب عوام دپاره خاص کر د قبایلو دپاره عالم اسلام کې د پښتنو منشور د مسلمان منشور و طریقه کار هغه باندې روشنایي چولی دی، اغیارو ته انکار کړی دی. نو موږ رښتا خبرې په دې باندې ریاست نه خفه یو که خوشحال یو. اوس حقیقي ازادي دپاره چې هغه په 75 سال عمر کې جیل کې ناست دی او مو بس الیکشن وشو، څوک ایم پی ای جوړ شو، څوک ایم این ای جوړ شو، څوک منیسټر جوړ شو، بس مو وطن فتح نه. مو کوم مقصد دی چې مو په سر کوم سړی جیل کې ناست دی هغه به راخلاص کوو انشاءالله. اوس چې کله شپه تېره شي سبیدان ته بیا ټایم لږ وي، ډېر ټایم نه خلا نورو ملګریو مخکې خبرې کړې وي یا به کوي. اوس وخت نزدیک دی، مو حالات جنګ کې یو، مو حالات جنګ کې یو، مو ته څه ټایم آواز وشو اوس مو به انشاءالله العزیز ما شپې ازادي پر سر ورکړی دی. نشانې د دغه یادېږي تاریخ پروت دی چې زه خپله ازادي نشم اخیستی. ما په سر خان صاحب جیل کې ناست دی، زنانه ناستې دي، نوجوانان جیلونو کې ناست دي. مو د قیامت هم قرضدار یو، موی په دنیا هم قرضدار یو و نه ولکه ښې ورځې مخ وکسو چې څومره پورې مو ایمانداري ته لاس نه وي شولی. انشاءالله العزیز زموږ ته کلم کال وشه نو مو به نه شپه کسو نه ورځ کسو انشاءالله مو به اول دسته کې که خیر ووځو انشاءالله. تکبیر الله اکبر، تکبیر الله اکبر. ای پی ټی آی، ای پی ټی آی، ای پی ټی آی، عمران خان زندہ